أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه وعنه او لدي حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے عنهم باندې چکم سند ذکر شو د دین مراد په دغه سابق سند باندې چې هغه 13 حدیث نقل او روایت کړي شو د حضرت انس رضی الله عنه نو دا حدیث هم د حضرت انس نے روایت دے قال دا حضرت انس فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثن دریدی مطلب سو ثلاث خصال دری خویون دی من هغسر یعنی خصال من کن فیه من هغه سره کن چیدا درې خویونه فیه پاغه کې وجدا بیا بمندا سره بهن د دې دریوانو خویونو په وجه باندې حلاوت الایمان خوند ایمان درې خویونه داسې دي چې پچا کې پیدا شي د ایمان په خوند بپوي شي حلاوت د ایمان مطلب دے لذت او رغبت اغا رغبت او اغا لذت چې اغا د تابعداري او د نیکو په کارونو باندې سړی ته ملاويږي چې د الله د رضا په خاطر د نبی صلی الله علیه وسلم د رضا په خاطر باندې کمکار سړی وکي پاغې کې به یو خونی لکه هر خوږ یا تریخ یا تریوسس چې سړی خوري نو د هغې خوند د هغې د څکلو نه وروسته معلومیږي چې دا خوږ دی دا تریو دی دا تریخ دی نو د هغې په وجه باندې بیا زړه د هغې طرف ته یا محبت ورته کوي میلان کوي یا ته نفرت کوي نو دغه شانې چې کوم سړي کې دا درې خویونه موجود وي نو دله به مسلماني او د ایمان کارونه به ورله خوند ورکوي دی چې کله مونځ وکړي بیا به د زړه راډۍ خوشحاله وي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق روایاتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت بلال ته کله کله ووایي ارحنا یا بلال لږ مې دمه کا لږ خوند راله لږ راکه راله یعنې اذان وکړه چې دا مونځ وکړه نو په نیکو باندې د نیکو په کارونو باندې د الله د رضا په کارونو باندې بیا د سړي دا خوشحالېدل او د ګناه په کارونو باندې د ذهن ته خفګان راتلل دغې ته د ایمان خوند وي نو ذاقه وجدا بیا بمونی بهن په دې درې خویونو باندې حلاوت الایمان اغا خوند او اغا مزه د ایمان من یعنی خصال من
کان الله ورسوله چی الاولنې خوی داره احدها اولنې خوی چې په دې دریو کې دی هغه کم یو دی من خصال من خوی د هغه چا دی کان الله چی الله ورسوله او د الله رسول احب تاسو په دغه کې ویلیو په چې کان سوار اصبح امسا او ازها ذلبات ما دام ما برها منفقا دا حروف ناقصه چې دي دا چې کله په مبتدا خبر جمله باندې راشي نو دی اولنی ته اسم او هغه دویم ته بیا خبر د کان ورته وي نو دا کان سوار اصبح دا کار کوي چې د دې دا اسم چې نو دا مرفوع او خبره منصوب نو د څه بوایو کان الله ورسوله هغه سره چې الله او د رسول احبو بنوایو سبوایو احب ډیر خوخي الیه دته مما د هغه چانه سواهما چې علاوی د دې دواړو نه سواهما چې علاوی د دې دواړو نه دې دواړو څوک دی الله او د الله رسول اولنې خو چې په سړی کې دا پیدا شي چې د الله او د الله د رسول نه علاوه داسې شی نشته چې هغه دې ته د الله او د الله د رسول د مینې نه بل طرف ته واړی اولنې خو په سړی کې دا پیدا کېدل پکار دي چې د الله سره مینه د الله د رسول سره مینه د دنیا د هر څه نه شي ډېر شي دویم ومن او خو د هغه چا احب چې هغه محبت کوي عبدن د چا سره لا يحبه چې محبت نه د هغه سره الا مگر لله د الله لپاره د چا سره مینه نو صرف په دی وجه چې الله په دې مینه خوشحاليږي تاسو په کلی کې تاسو خپلوان دي مثلا تاسو د ماما او د تر او د رور او د خور کور دی نو تاسو د هغې خواله چې دی نو تاسو سخت خیالي تاسو دا خیالي چې دور کره ورسم دا زما په ورتلو باندې خوشحالېږي ذکر ورکره ور دی خو که ستاسو ذهن دا راشي چې زما په دې ورتلو دا خفه کېږي نو بیا چېرته به هم تاسو ورنشي دغه شانې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیماتو مطابق چې کله د چا سره تعلق ساتي دې ته به ګوري چې دا سړی په کومو سرګرمو کې دی په کومو کارونو کې اړم دی کوي په دې الله خوشحالېږي کې خفه کېږي نو که ته په دې وجه ورځې چې د په دغې ورتلو باندې الله خوشحالېږي مثلا ته یو ځل سکول ته لاړ شي او بیا د سکول نه روان شي دلته کې مدرسې ته راغی نو په مدرسې کې د دې بلډینګ خو د دې نه خو ستاسو کور ښایسته دی که دې بلډینګ سره صرف ستاسو مینه وي نو بیا خو ستاسو کور د دې نه ښایسته دی په دې کې رنګ نشته په هغې کې شته په دې کې کټ نشته په هغې کې شته په دې کې ستا بی دادا نشته او په هغې کور کې شته نو بیا خو که دا صرف د بلډینګ له راتللو خو بیا خو به تاسو چې دی نو دلته به راتللو خوند نه در کولی خو دلته ستاسو فکر دی چې زما ملګري د هغه مشکات وایي بخاري وایي ترمذي وایي او زما استاد دی هغه مونږ ته درس ترمذي راته وایي بخاري راته وایي مشکات راته وایي دغه شانې زما سره چې کومې ملګري دي یا ملګري دي نو هغوی به چې مونږ کله یو دی شو نو مونږ به د دین خبرې به وکړو دغه شان یو بل اصلاح خواري به وکړو نو دا یو بل سره ناسته پاسته په دې باندې الله خوشحالېږي نو چې په دې غرض تاسو د یو بل خواله محبت سړی کوي د یو بل سره چې په دې باندې الله خوشحالېږي نو دا خوی په سړي کې پکار دی نو عبد و دویم خوی چې دی نو هغه دا دی من احب عبدا چې هغه محبت وکړي د یو بنده سره لا يحبه چې محبت نه وي د سره الا لله مگر خالص د الله د رضا لپاره او دریم خوی دا ومن او خوی د هغه چا خصال من خوی نه د هغه چا یا وثالثها خصال من او دریم د دې خویونو نه خوی هغه د هغه چا یکره چې هغه بد ګڼي ان یعود چې بیرته واپس شي فی الکفر کفر ته بعد رست ان انقذه چې خلاص کړی دلره الله والله تعالی منه د دینه کما څنګه چې یکره بد ګڼي ان یلقا چې ورته ولې شي په نارې ورته څه مطلب شو یعنی د مسلمانانو رستا د ګناکار زنا سود شراب دا ورته د ښکاری لکه دی چې ورته وراچي
یعنی مطلب دا دی چې د ګناه کار دته بیا دونه بد ښکاري لکه په اور کې چې دی تړقېږي. نو چې دا درې خویونه په سړي کې پیدا شي. اولنی دا چې الله او د الله د رسول سره مینه د دنیا د هر شي نه سیوا شي. دویمه دا چې په دنیا کې د چا څه کینی پاسي خالص د الله د رضا دپاره کینی پاسي. او درېیمه دا چې د بېدینۍ کارونه ورته دومره ګران ښکاري دونه ورته ناپسندیده ښکاري لکه څنګه چې سړی ګرم اور ته وردانګي او ځان پکې سیزي او دا ګران کار دی. دقه شانې د بېدینۍ کارونه. نو چې دا درې خویونه په چا کې پیدا شو نو دی چې بیا مونځ کوي د مونځ خوند به بدلي، دی چې زکات ورکوي د زکات خوند به بدلي، نو دله به د ایمان دغه به وله خوند ورکوي. وعنه د دې حضرت انس نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث درې دي یعنی درې خویونه دي من هغه سړی کونه چې دا خویونه پیه په هغه کې وجد بیا بمونی بهن په دې خویونو باندې حلاوت الایمان خوند او مزه د ایمان. من اولنی خوی د هغه چا دی کان الله چې الله تعالی ورسوله او د الله رسول احب ډېر خوښ الیه دته مما د هغې څه نه سواه ما چې د دې نه علاوه دي. ومن او دویم خوی د هغه چا احبه چې محبت کوي عبدا د یو بنده سره لا یحبه محبت نه کوي د هغه سره الا لله مګر د الله د رضا دپاره. ومن او دریم خوی د هغه چا د یکرهو چې هغه بد ګڼي ان یعود چې واپس شي فی الکفر کفر ته بعد رست ان انقذه چې خلاص کړی د لره یو ځلې الله الله تعالی منه د کفر نه کما څنګه چې یکرهو بد ګڼي ان یلقا چې ورته ولی شي دی په النار په اور کې متفق علیه. وعن العباس ابن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیہ السلام تر دی او دا د پیغمبر علیہ السلام نه 2 کاله مشر دی. خو د پیغمبر علیہ السلام به دون خیال ساتو عزت به کو چې چا به تاسو کو چې ته مشر یې کدا په محمد صلی الله علیه وسلم مشر دی نو د به هغه مشر دی او ځکه شریعه دون به د عزت کو. د متعلق دا مشهور ده چې د په وړوکوالي کې ورخښه او د مور نو بیا مور نظر منلو چې که خدای پاک مې دا زوی را پیدا کو نو زه په بیت الله شریف نه صادر چا پیرا کوم. نو د مور اولنۍ هغه ښځه وه چې د بیت الله شریف باندې دا غلاف یې ارتیلی او بیا چې دی را پیدا شو نو د مختلفو کپړو نه د بیت الله شریف د ټول کوټې له جامې جوړې کړې وې. د دغې حضرت عباس رضی الله عنه چې و د بنو هاشم کې د ده کار دا و چې حاجیانو له به اوبه ورکولې او د هغې خدمت به یې کوو اوبه به ورکولې سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام دا د عباس په نصیبه کې وه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حضرت ابو طالب د مرګ نه وروسته حضرت عباس واحد سهاره د پیغمبر علیه السلام سره په ترونه کې پاتې شوی و. نور ترونه چې دي نو هغه نور ترونه ابو لهب و هغه خو تاسو ته پته ده چې هغه د نه مخکې مړ دی د هجرت نه مخکې هغه میراث شوی دی لرې شوی دی. دغه شانې حضرت حمزه چې دی نو هغه مسلمان دی او حضرت عباس دا 2 ترونه د پیغمبر علیه السلام مسلمانان دي. خو عباس خپله مسلماني پټه کړې وه په مکې کې به اوسېدو او پیغمبر علیه السلام ته به د مکې مختلف خبرونه چې دي مدینې ته بیا رسول او بیا د غزوه بدر کې دی قیدي شوی هم دی او چې کله دی قید شو د قید په دوران کې د ده کور واله ده کله چې دا مدینه غزوه بدر لته نو ده او د ده ښځې په یو ځای کې خپل څه پیسې ایښودې وې نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیدیانو نه پیسې غوښتې فدیه چې فدیه ادا کړي یو ځای نو عباس پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې د ما څه غوښته نشته. پیغمبر علیه السلام ورته ویلي یاد دي وې تاسو چې د کور نه راوتئ پلاني ځای کې چې هغه پیسې مې ښودې وې تا ورته اندارې ښودې وې نو هغه د چا وې نو بس هغه پیسې راوړې او د ځان سره نور کسانو څه فدیه هم ورکړه خپله هم ورکړه او دی بیا لاړ په مکې کې اوسېده او بیا ډېره موده بعد چې دی نو هغه بیا څو کاله بعد بیا هغه مسلمان شوی دی او مدینې ته هجرت کړی دی. دغه حضرت عباس متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې د اظهار یو 2-3 واقعې په احادیثو کتابونو کې ذکر دي.
یو خدا چې کله غزوه بدر کې دونو پیغمبر علیه السلام ملګرو ته وی لکه عباس د کافرانو سره په زور راوسته دی خیال کوي که مخې له درغې وهی هماغه مسلمان دی دغه د مسلمانۍ تصدیق پیغمبر علیه السلام په خپله باندې کړی یو دا دویمه خبرداره چې دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ متعلق پیغمبر علیه السلام به فرمایل چې تر په منظره د پلاری نو دا د ماتر د لحاظه د تکلیف رسول د ما ته تکلیف رسول دی نو دا حضرت عباس ابن عبد المطلب یعنی د عباس چې پیغمبر علیه السلام د پلار رور او د عبد المطلب زوی دی هغه دغه مضمون نقل کوي قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاق طعم الایمان ذاق خوان وسکو طعم الایمان خوند ایمان ذاق وسکو طعم الایمان خوند ایمان من اغسری رضیا چې بیای موندو راضی شو دی بالله په الله سره ربن د رب په حیثیت یو سړي کې چې دا خوینه پیدا شو چې هغه الله تخپل رب وایو او په دې باندې بیا راضی د الله نه علاوه بل چاته بیا عبادت نه کوو د الله نه علاوه د بل چا په نوم منښت نه کولې خالص د الله شو لکه برم چې وی چې ان یکون الله ورسوله احب الیه یا من کان الله ورسوله احب الیه مما سواه اخا مضمون په دې کې بیان دی چې من رضی بالله ربا چې راضی شو په الله باندې د رب په حیثیت رب په عربی کې خالق ته هم وای مالک ته هم وای پروردگار پالونکی ته هم وای او حاکم ته هم وای نو څوک چې راضی شو د الله د پاره د رب په حیثیت د مالک په حیثیت د خالق په حیثیت او د حاکم په حیثیت یعنی د ځان د پاره الله خپل ربم ګڼو مالک هم ګڼو خالق او رازق هم ګڼو او دای ګڼل چې د حکم په ما د الله چلیږي وبالاسلام دینا او په اسلام باندې راضی شو رضی بالاسلام دینا او راضی شو په اسلام باندې د دین په حیثیت باندې په اسلام باندې راضی شو د دین په حیثیت دین په عربی کې وایي د ژوند تیرولو طریقې ته وایي دین د ژوند تیرولو طریقې ته وایي سړی ژوند تیری څنګه به تیری د الله په محبت کې به تیری د الله د اصول مطابق به چلی د الله د حکم مطابق به ژوند تیری که د کلی د مشرانو په طریقو باندې به چلی نو دغه طریقې ته سوی دین ورته وایي بیا استعمالیږي دا دین په الدین ټکی باندې چې کله استعمال شي مراد ته خاص دین اسلام مرادي نو من رضی بالاسلام دینا چې څوک راضي شي په اسلام باندې د دین په تور چې دا به مې د ژوند کړوړی وبمحمد او راضي شي په محمد علیه السلام رسولا چې دا زما د پر د الله تر طرف نه سره استاد دی نو چې دا درې خوونه دا درې عادتونه په دې درې کارونو باندې سړی راضي شي نو بس دې سړي د ایمان په خون بده پوه شي یعنی دل به ایمان خون ورکی ذاقا خون وسکو طعم الایمان خون د ایمان من اغی سړي رضیا چې راضي شو بالله په الله سره ربن د رب په حیثیت و بالاسلام او په اسلام باندې راضي شو دین د دین په حیثیت و بمحمد او په محمد علیه السلام راضي شو رسولا د رسول په حیثیت دا سړی شو د ایمان خون وسکو ورپسې حدیث د حضرت ابو هريره نه نقل لې فرمایي حضرت ابو هريره وعن ابي هريره یعنی ويروي عن ابي هريره روایت کوي هغه راوی د ابو هريره نه رضی الله تعالی عنہ قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل والذی قسم دی په هغه ذات والذی سمنه ده قسم دی په هغه ذات نفس محمد چې نفس د محمد علیه السلام یعنی روح او صاد محمد علیه السلام بیدی دا پر لاس کې ده دا څوک یادی الله یادی په هغه الله مې د قسمی چې زما دا صاد هغه په ګوتو کې ده چې سټې مې رانه وباسي استیش زما دی په هغه الله قسمی نو قسم خو یو خړو ګورا یو خبره دا یاد کړئ چې دا قسم خوړل د الله په نوم باندې د ځان له ثواب کار دی کله کله زمون په مونږ کې خدا مشهور د عام طور مونږ قسمونه والا سره ډېر بد ګڼو خو هغې په ناجیده باندې قسم خوړل خو ناکاره کار دی او د دروغو د قسم خو وړلې څه کفاره نشته د ډېر ګناه د وجې نه
خو د الله په نوم باندې په داسې وخت کې قسم خوړل چې ته بالکل په حق باندې او خبره خلکو ته یقیني کې په داسې ټیم کې بیا دا ثواب کار دی. نو والذي نفس محمد بيده قسم می دی په نوم د هغه ذات چې د ما سا د محمد علیه السلام دغه په لاس کې ده. لا يسمع بي ناوري ما لا يسمع ناوري بي ما څه مطلب ما ناوري یعنی ناوري زما د پیغمبري دا خبره. لا يسمع ناوري بي یعنی بخبر بعثي یا مخبرا ببعثي. لا يسمع ناوري بي ما احد اسو من هذه الامه د دې امتنا په دې امت کې چې څومره خلک دی چې زما دا خبره واوري چې دا پیغمبر راغلی دی. يهودي كيهودي ولا نصراني او كنصراني. لا يسمع يهودي ولا نصراني بي من هذه الامه دسره. لا يسمع ناوري بي ما احد اسو من هذه الامه الذي امتنا الذي قومنا. یعنی امت ګوره امت دوه قسمه ده، یو ته امت دعوت، یو ته امت اجابت. امت دعوت دی ته چې پیغمبر علیه السلام بچا ته خبره کوي، چاته به د اسلام دعوت ورکړي. نو په دې دنیا کې يهودي دي که عیسائی دي که عام مشرکان او کافران دي، هر چا له وسور کوي دعوت ورکړي. نو دې ته امت دعوت. نو دا کافرانو د پیغمبر علیه السلام امتیان دي، او په صحیح حیثیت د امت دعوت په حیثیت باندې یاد شورتا. او دویم ته امت اجابت. امت اجابت هغه امت ته وي چې هغه د پیغمبر علیه السلام د دعوت عملا قبول کړي، نو هغه ته امت اجابت. نو دلته دا شو لا يسمع ناوري بي زما د پیغمبري خبره احد اسوق من هذه الامه د دې امت نه د دې امت د دعوت نه. يهودي نه يهودي ولا نصراني نه نصراني. او ثم يموت چې بیا دې مړ شي، چې واوري چې پیغمبر راغلی د اخر زمانه، او ثم يموت بیا دې شي مړ شي. ولم يؤمن او ایمان را نوړي، ولم يؤمن او ایمان را نوړي بالذي په هغه دین باندې ارسلت به چې درا لګلې شوم دا غي د پاره، الا مگر به یعنی په دې باندې د داسې شر یعنی هغه دین چې باغې باندې الله را دي. الا مگر کان یبدا سړی من اصحاب النار د ور ولونه، من اصحاب النار د ور ولونه. څه مطلب شو؟ یعنی هر هغه څوک چې هغه ته پیغمبر علیه السلام دا دعوت ورسي په اخر زمانه کې، نو که هغه يهودي او که عیسائی او که عام سړی، او چې هغه ته دا ورسي چې او د اخر زمانه پیغمبر راغله او هغه مرضی دین چې دینو هغه پیش کړی دی، او بیا هم زما په دې دین باندې ایمان را نوړي، نو دا سړی به د قیامت په ورځ باندې د څه نه د اصحاب النار نه وي. اگر چې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې عیسایت چې وردا دینو دا دغه شان د عیسایت نه مخکې یهودیان په اسلام باندې ولاړو. وګوره تاسو ته دا یادول پکار دي، اکثر تاسو چې سړی په خبره باندې نه پوهېږي نو بیا غلطېږي، او د غلطۍ د وجې نه بیا اکثر سړی د ایمان نه پکې لاس وویني. ګوره پخوا زمانې کې دا یهودیان چې ځان ورته موږ وایو دا مسلمانانو، ولې دا د حضرت موسی علیه السلام سو امتی اجابتو. خو بیا سه موده بعد چې کله دی ګناهونه ډېر شو، حضرت عیسی علیه السلام الله پیغمبر، نو چې عیسی علیه السلام پیغمبر شو، نو اوس حق یهودیان مخکې مسلمانانو، خو بعضو پکې عیسی علیه السلام ومنو، بعضو پکې ونه منو. چې چا ومنو هغه مسلمانان شو، او چې چا ونه منو هغه شو کافر شو. هغه شو کافر شو. نو دغه يهوديان چې وو نو په دې کې اکثریت بیا شو کافر شو. په چا باندې؟ په حضرت عیسی علیه السلام. نو بیا دین اسلام په چا سره؟ د عیسایانو سره. کوم ته چې موږ عیسایان وایو. خو چې کله بیا اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، نو دین حق خو یو دیني چې نوې پیغمبر راغی، نو اوس دغه پیغمبر بمني. نو عیسایانو بیا دغه پیغمبر ونه منو، چې وې نه منو، نو عیسایان کافر شو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړونکي داسې شو، دا مسلمانان شو. نو که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې هلکه تاسو مسلمانان یې الله منئ، عیسایان هم الله مني، یهودیان هم الله مني، ټیک د ځوان به نه مني، دا عیسایان خو مني دي، ته مسلمانان ولې نه وایي؟ نو زما ستا جواب به صحیح، زما ستا جواب به دی چې موږ عیسایان په خپل وخت کې هغه مسلمانان
دا غي نمخ کې يهوديان په خپل وخت کې سو مسلمانانو خو چې کله یو پیغمبر د الله د طرف نراشي او کم قوم و نه مني نو کاغه ډیر زبرګانی هغه قوم بیا د پیغمبر د باندې ایمان د نه راوړو په وجه باندې شي کافر شي نو چې موسی علی السلام چا نو منلې نو هغه ته به کافر ویل او يهوديان ته به سویل مسلمانان ویل خو چې کله بیا عیسی علی السلام راغی عیسی علی السلام چا و نه منو نو اگر که يهودي خاص شو کافر شو او بیا چې د عیسایانو نه وروسته مسلمانانو پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو چې پیغمبر علیه السلام چا ومنو مسلمانان دي چې چا ونه منو اثري کافر دي نو کزان ته يهودي وي که یانان ته نصراني وي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې ما کم دین راوړی او دا دین قبول نک نو کان من اصحاب النار دا په قیامت کې د سوال نه دا به ور والا وي د کافر سبي حساب یا څو درته دا حدیث دغه شانې بل حدیث د حضرت ابو موسی الاشعری پنوم باندې رضی الله تعالی عنہ دا صحابی رسول له دیم نقل کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کی مونږ فرمایي ثلاثه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ثلاثه درې قسمه خلق دي سو قسمه خلق دي لهم چې داغي د پاروي اجران دوچن اجر دوچن ثواب اجر ستوي ثواب بدل د دې درې قسمه خلقو د پاره به ډبل اجر سو اجرونه وي ډبل دوچن رجل یو هو هغه سړی دی من اهل الكتاب چې هغه عیسائی يهودي اهل کتاب يهوديانو عیسایانو ته اهل کتاب ځکه وایي چې عیسائی يهوديانو ته چې کوم کتاب نازل شوی په موسی عليه السلام دغه تورات نو او عیسایانو ته چې کوم کتاب نازل شوی هغه په عیسی عليه السلام هغه انجیل نو د دیو جن هغه ته اهل کتاب وایي نو یو هغه سړی دی من اهل کتاب د اهل کتابونه آمنا چې ایمان راوړی بنبیه په خپل پیغمبر باندې خپل پیغمبر یې څوک د يهوديانو خپل پیغمبر څوک موسی عليه السلام او د عیسایانو خپل پیغمبر څوک عیسی عليه السلام نو آمن بنبیه چې ایمان راوړی په خپل اولنی پیغمبر باندې و آمن او وس ایمان راوړو به محمد صلی الله علیه وسلم په چا باندې په محمد علیه السلام باندې نو دغه شو د ډبل مسلمان شو دغه شو ډبل مسلمان شو مسلمان سکویر شو مسلمان کا مربع شو اولم مسلمانو او وسو سچا مسلمان شو نو دته ډبل ثواب ملاويږي دا غس عیسایت د دور ثواب بہت هم ملاويږي د يهودیت او د دې دور دا ته هم ملاويږي ځکه دواړه پیغمبرانه اومنل او زمونږ د مسلمانانو د عقیده دا چې لا نفرق بین احد من رسوله د الله پیغمبرانو کې موږ تفریق نه کوو چې دا منو دا نه منو دویم سره ول عبد المملوک بل هغه غلام سره دی اذا ادى چې ادا کی حق الله حق د الله وحق مواليه او حق د خپل مالک ګورا عبد په خوا ذکر کېدو په خوا به غلام ورته خلق وایو کله په جنگ کې چې سړی قید شو نو هغه ته به سوای او سړی به نو عبد به وته وایو چې خزه به نو هغه ته به اما ویله سبه وته ویله اما نو پښتو کې یو ته غلام وي بل ته وینځ ورته وي نو ول عبد المملوک هغه غلام چې هغه مملوک وو د بلچا اذا ادى کله چې د ادا کی حق الله د الله حق هم وحق مواليه او حق د خپل مالک هم ګور هغه سره چې په خپل غلام دی بل په اختیار کړي خدای مونږ او داس نه قضا کوي یو دویم د خپل مالک حق ادا کوي لکه په دې دور کې یو خزه ده هغه د سړی سره واده ده د خاون خزه ده نو ګور دا خزه د الله حق ادا کوي یعنی خپل مونږ او داس دا صحیح کوي او خپل خاونم ته خوشاله ده نو دا دوه تابعداریانه کوي او دواړه د الله تعالی تابعداریانه حسابيږي دغه چې زنانو ته الله تعالی د خپل خاوند تابعداري حکم هم کړي او دا حکم چا کړي الله کړي څو ته ملويږي ډبل اجر ورته ملويږي نو او غلام سره چې دغه شانین غلام ته هم ملويږي ډبل اجر ملويږي او دا ځکه چې ټول خلق د الله تعالی بندگان دي ټول خلق د الله بندگان دي خدا سره چې دنه د دومره مجبور دی چې یو خدای الله په بندګۍ کې دی او دویم یو انسان خپل غلام جوړ کړی دی او د دوه حق ادا کوي نو دې ته بس ملاويږي ډبل اجر به ته ملاويږي ول عبد المملوک او بل هغه غلام چې هغه په قبضه کې دی د بل چا اذا ادى کله چې ادا کی حق الله حق د الله هم او حق مواليه او حق د خپل مالکانو هم یا په دې دور کې سره متاسو ته یو مثال د خځې او د خاوند درکو خاوند د خځې تب دغه کې دا حقونه ادا کوي یا خځه د خاوند حق ادا کوي دغه شان یو سړی نوکر دی په یو نو ادارې کې یا په یو کارخانه کې په خپل دسیم نه کوي
چې په کارخانه کې دی و یاره مونږ او د نشم کولای دما زره بل چا نو کریم نه چې مونږ او د ټیم راشي خپل مونږ بکې نو الله به د الله حق ادا کړی شي او د مالک سره هم دو نمبر نه کې نو چې یو سړی خپل نوکری په داسې انداز باندې وکي چې نه د الله حق ضایع کی او نه د بنده حق کې خیانت وکي نو دته به الله تعالی سور کې ډبل اجر به ورکړي او دریم چې دین ورجل بل هغه سړی دی کانت چې عنده د سره امتون د دینځه ما تاسو ته مخکې ویل چې کله به ښځه په قید کې راغله نو هغې ته به امه ویله او کله چې به سړی راغی هغې ته به یې څه وایو عبد به ورته وایو نو ګوره دا ښځه چې به وه نو دا به چې کله د دې جنګجو په دغه کې رااله په قبضې کې رااله نو دا به د ده داسې وه لکه د ده چې څنګه ښځه وي څنګه چې خپله ښځه ده دغه شانې به دغه امه چې وه نو دا به هم د ده د ښځې په شانې د ده په ملکیت کې او کم تعلق چې به د خپلې بیبي سره او هغه تعلق به د دې زنانه څخه هم خو ګوره بغیر د نکاح نه هم دا دغه شانې ښځه وه خو د دې باوجود دا سړی د دې خپلې هندې دونه خیال ساتي اگر چې د ده دونه خیال ساتلو د ضرورت لکه نشته چې دا خو د خپله ښځه چې ده نو هغه خو د ده خپله نکاح ښکلې ده او دا خو په جیل په قید کې راغلې ده د دې به دته دومره نیت صفایي به نه خو د دې باوجود دی د خپلې هندې څخه دونه ښه سلوک کوي چې هم په ادبها ادب ورته ښایي څه ورته ښایي ادب ورته ښایي ادب څه مطلب تعلیم ولا ورکوي په احسن تادیبها او د هغې په دې ادب ورکولو کې په دې تعلیم ورکولو کې ښه خواري کوي وعلمها او بیا ولا تعلیم ورکوي د اسلامي تعلیماتو په احسن تعلیمها نو ښه تعلیم به وکړي او ثم اعتقها بیا آزاد کی او فتزوجها او بیا وسره سو کی نکاح وسره وکي نو ګوره دا خو د نکاح نه بغیر د خزوا نو د نکاح وسول وکړه نو وی ګوره دا ځکه چې دې سړی د خزل دونه حیثیت ورکو چې یو خو ولا تعلیم ورکو یو دا چې کوم دی نو د تعلیم سره خسته ادب ولا ورکو او دریم دا چې آزاد کړه او څلورم دا چې دا په قید د نکاح کې راوسته نو دا هغه ذهني کم کتواله چې هغه نه هغه آزاد کړه نو فله اجران د دې سړي د پاره هم الله دو اجر ورکړي نو ګوره کم سړی چې د خپل خځې تربیت په دې انداز باندې کوي اگر چې دا غي سره هغه ته اوها هغه دغه د په نکاح کې دا او دا سره خپل تعلق د نکاح ساتي په ادبها ادب ولا ورکړي په احسن تادیبها او خسته تادیب کوي وعلمها او تعلیم ولا ورکړي په احسن تعلیمها او تعلیم ولا خسته تعلیم ولا ورکړي ثم اعتقها بیا آزاد کی فتزوجها بیا وسر نکاح وکي فلهون د دې سړي د پاره اجران دو اجر دي د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه په دې حدیث کې درې کسانو د پاره د ډبل اجر ذکر وشو اول نه کم یو چې هغه سړی چې هغه یا عیسائی دی یا يهودي دی اهلی کتابونه او پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ نو دله به الله دو اجر ورکړي ولې یو اجر د پخوانی مسلمانۍ او یو اجر د نوی مسلمانۍ دویم هغه سړی چې هغه د یو چا غلام دی مزدور سړی دی خو په خپل مزدورۍ کې د خپل مالک حق هم ادا کوي او د الله حق او عبادت هم ادا کوي او دریم هغه سړی دی چې هغه په ښځو باندې دونه رحم کوي چې هغه یو عامه زنانه ده هغه زنانه چې هغه غلامه ده ینځه ده په معاشره کې خلک هغه ته ډېر کمزوره نسبت کوي خدای د ځان سره ساتي او دی ولا ادب ولا ورکي خسته تادیب ولا ورکي تعلیم ولا ورکي او به آزاد کی او بیا سره په خپل باندې سو کی نکاح وکي نو د در لپاره بسې دوا اجر وي نو دا په دې وجه باندې زمونږ په دې دور کې خود نکاح مطلب چې دی نو هغه څه عجیب رسمونه دي منګه چې یو بل بیزه تکړه نه دا غي پورې منګه نه خور لور ورکو نه چې کوم د زویلا او رور له چې کوم د خدا کو په اسلام کې د نکاح مطلب دی د یو خزي د یو سړی په مینس کې د سی اګریمنت کول چې دا به د یو بل سره د مرګ پورې د یو بل سره به یو ځای اوسېږي او دی بزان له کور آبادی نو دغه ته نکاح ورته وي نو دا سړی ځان ته په نکاح کې نو دا د نکاح ترغیب ورکول کمین دي اغیلم پکار دي چې خپل بچو د نکاحونو تنظیم کوي او کپلاران دي نو اغیلم پکار چې خپل بچو د نکاحونو تنظیم کوي د نکاح په وجه باندې هغه ته سم اجر ورته ملو شو ډبل اجر ورته ملو شو وعن ابي موسى الاشعري د حضرت ابو موسى الاشعري نے روایت ده رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ثلاثه درې خلق دي
لهم چې هغې ته به میلاویږي اجران ډبل اجر رجل یو هغه سړی دی من اهل کتاب چې د اهل کتابو نه آمن بنبیه چې ایمان راوړي په خپل پیغمبر باندې و آمن بمحمد چې او بل دا چې ایمان راوړي په محمد علیه السلام والعبد المملوک بل هغه غلام دی چې هغه مملوک دی د بل چا اذا ادا کله چې ادا کی حق الله حق الله هم حق موالی او حق مالکان خپل ورجل او دریم هغه کس دی کانت چې عنده دا غسر امتن یو ینزایت او ها دا غسر خپل تعلق هم ساتي د خزوالی فادبها او ادب ولور کوي فاحسن تادیبها او دا غي په ادب کې کلا کوي خپل ادب ولور کوي وعلمها تعلیم ولور کوي په احسن تعلیمها او تعلیم ول خسته تعلیم ور کوي ثم اعتقها بأداد کی فتزوجها او بیا سر نکاح وکي په لهون در پر دي اجران دو اجر متفقون علیه دا حدیث متفقون علیه ده